معززو د کافر دپاره بخښنه غوښتل څنګه دي؟ د کافر دپاره بخښنه غوښتل دا ناجایز دي او حرام دي. الله جل شانه د دا نه منع فرمایلی ده. ځکه کله چې جناب رسول الله مبارک تر ابو طالب د وفات کېدو وخت رانږدې شو، نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویرغی، ورته ویې فرمیل چې تره کلمه ویه، ځکه کلمه ویه چې د قیامت په ورځ باندې ستا شفاعت زموږ ګوتې لرو شي. ځکه کلمه ویه چې د قیامت په ورځ زه ستا شفاعت وکړم. خو دلته ابو جهل خبیث لعین ناست و، نو هغه ورته وویل چې دا څنګه کیدی شي چې ابو طالب دی د خپل پلار عبدالمطلب دین پرېږدي؟ دا خو کیدی نه شي. خو دغه ابو طالب ډېر مجبوره کړی شي چې په آخري حالت کې د همدغه خبره وکړله چې نه، زه د عبدالمطلب په دین باندې یم، په همدغه حالت کې به مړ کېږم. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ښه، نو زه به هم ستا دپاره تر هغه وخته پورې بخښنه غواړم تر کومه پورې چې الله جل شانه زه د بخښۍ نه منع کړی نه. نو الله جل شانه آیتونه په قرآن کې نازل کړي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. یعنی نه دی مناسب یو پیغمبر لره او نه مؤمنان لره چې هغه د بخښنه وغواړي د مشرکانو لره، اگر که دغه مشرکان خپل خپلوان هم وي. نو د کافر دپاره بخښنه غوښتل د په اسلام کې ناجایز دي، حرام دي.